جنازې ته د ودرېدو په ټیم کې چې دا تاسو کوم نیت د عربۍ وایي که نه نو دا مه وایي د دې په ځای په پښتو کې نیت وایي او په پښتو کې به یې څنګه وی نو هغه طریقه درته ذکر کوم. بله دا ده چې په جنازه کې دوه فرض دي نو دا وپېژنئ. په دې کې اکثر خلک کوتاهي کوي. دا وپېژنئ چې جنازه کې دا فرض کم دي او آیا دا موږ کوو که دا زموږ نه پاتې کېږي. ټیک شوله که نه؟ دوه خبرې شوې. دریمه خبره دا وکړئ چې د جنازې په دې دعاګانو کې او په دې درود کې خلک غلطۍ کوي. راځئ چې هغه غلطۍ معلومې کړو او دا خبره معلومه کړو چې آیا دا درود او دغه دعاګانې چې کومې په جنازه کې موږ ویو آیا همدغه ویل لازم دي که د دې په ځای نور څه ویلی شي څه اسانې دعاګانې شته. او بله دا مسله معلومه کړي چې د یو کس جنازې ته حاضر شو د نه یو تکبیر دوه تکبیره درې تکبیره دا تلي دي فوت شوي دي نو امام یا سلام وګرځو د جنازه کې شامل شو امام یا سلام وګرځو یا نه دی به د باقي تلي تکبیرونه څنګه راګرځئ. راځئ دا څو اهمې مسلې د جنازې متعلق زموږ سره وپېژنئ او لازمي د مرګرو سره شیر کړئ. ډېر خلک په دې کې کوتاهي کوي. اوله مسله دا چې د عربۍ دا کم نیت نقل دی که نه نویت ان اودي لله تعالی 4 تکبیرات صلات الجنازه نو دا نیت نه په دې کې ډېر خلک غلطي کوي او دا مه وایي جی نیت چې کم دی دا ویل دا دومره اوږده قصه چې تاسو کوئ نو هلته امام تکبیر ویلی هغه چې کم دی ثنا شروع کړي دویم تکبیر ته قابو شوی دلته دا نیت چې کم دی ستاسو ختم شوی نه نو دې نیت ویلو ته ضرورت څه دی نه د جنازې دا نیت چېرته په احادیثو کې او په دغه کې په کتابونو کې ګینې رانقل دی چې تاسو به یې خامخا پکې وایي. د دې په ځای په ساده پښتو کې وایي چې نیت کوم د دې مړي په دې ازر امام پسې خاص الله ستا دپاره مخ مې د کعبې شریف په لور که الله اکبر که دا هم څوک ونه وي بس د زړه نیت ووایي دغه ضروري دی. په خوله باندې نیت ویل دا ضروري نه دي خو که تاسو د اطمینان دپاره د دل او د دماغ او د زړه هغه نیت د خولې سره په خوله باندې ویلو سره دغه خپل دماغ حاضرول غواړئ زړه حاضرول غواړئ د دغې دپاره په پښتو کې دا 2 ټکي نیت ووایئ بس. د دې نه سیوا دغه نویتو ان اودي ډېر خلک زموږ نه تپوسو کې یاره په دې کې موږ نه غلطۍ کېږي او داسې غلطۍ سمولی نه شي ټیک کولی نه شي ټول عمر یې وایي بس عادت یې ګرځېدلی او غلطۍ پکې کوي ټیک کولی نه شي نو دغه نیت ویلو ته ضرورت سره تاسو ماته ده ووایئ. د جنازې دا مسایل واورئ او دا بیان کې زه اکثر مرګرو ته په جنازه کې دا مسایل بیان کوي. قیسو ته ضرورت نشته جمجا بچه قیسه دې رانیولې ده بس قوم دی یا وجړو یا دې وخندو هلکه ظالم موله او کافرې مسلې وکړلې بس خبره ختمه. سله دا صحیح مسایل د جنازې بیان که قوم ته اساني راشي د جهالت او د لاعلمۍ د وجې نه ډېر مشکلات موږ ځان ته جوړ کړي په اسانو مسلو کې نو ولې هغه اسانې مسلې قوم ته بیان نه کړو. بله دا مسله ده جی چې د جنازې فرض چې کوم دي 2 دي یو 4 تکبیرونه او قیام بغیر د عذر نه په ناسته جنازه نه کېږي 4 تکبیرونه او په ولاړه جنازه دا فرض دي. خو ګوره دلته یو مسله یاد وساته غلط فهمۍ کې بعضې خلک پراته دي. دا 4 تکبیرونه الله اکبر ویل په امام هم فرض دی او په مقتدي هم فرض دي. امام چېرته مقتدي چېرته دی غلط فهمۍ کې لاړ نشي چې امام الله اکبر ویو بس زه خواستم امام پسې ولاړ یم دا کافي ده نه جي نه دا 4 وانه تکبیرونه د جنازې الله اکبر باندې خوله او جبه خوځول په امام هم فرض دي او په مقتدي باندې هم څه دي دا فرض دي دا بدوانه وي. ټیک شوله نو دا 4 تکبیرونه شو او یو قیام شو دا مسله شوه. بله دا مسله وکړه چې په جنازه کې دا کومه ثنا ده که نه د سبحان نه به شروع وکړي نو وجل ثنا وکړه لفظ که پکې چا ووی او که پکې ونه وی ولا الی غیره پورې ثنا ووایه. دویم تکبیر چې کله امام وکړو که نه نو د هغې نه پس د درود شریف دی نو په دې درود کې زموږ ډېر خلک غلطۍ کوي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت وسلمت نو دوی وی وبارکته نو وبارکته نه دی وبارکته دی د ری د پاسه زبر دی ورحمته دا ورحمته دوی ورحمته ټیک شوله که نه الف لام پرې راوړي ورحمته وایي نو دا غلط دی. ټیک شوله که نه نو بیا ولې دا وی دا منځه کې چې کوم درود نقل دی اللهم صل اللهم بارک درود ابراهیمي دا پکې وایه که نه دا درود پکې وایه. ټیک شوله که دا نه بل درود پکې وایه که نه دغه جنازه کې چې کوم وی دا سم که خو که دا نسي سمولی او دا غلطۍ دي بیخي پخې دي او اوزي دا غلطۍ دي اوزي دي نه اصلاح نه کېږي نو بیا دا د مانځه درود سره دا بهتر دی دا پکې وایه. ټیک شوله که نه د دې نه پس امام دریم تکبیر ویو نو بیا دا دعا چې کومه ده اللهم اغفر لحینا و میتنا په حدیثو کې نقل د بهترینه دعا ده د کمال دعا ده چې نبی علیه السلام مبارک چې کومه امت ته ښودلې ده نو دا بهترینه دعا ده دا پکې وایه. په دې کې هر څه راګیر دي او که نه چا دا نشو زده کولی غلطۍ وي پکې ذهن یې کار نه کو ذهن یې کمزور نو اللهم ربنا پکې وایه یا پکې ربنا ظلمنا انفسنا دا پکې وایه. بس په دې سره ستا جنازه څه شوله دا وشوله. نو دا اسانې خبرې دي زموږ د خلکو د جهالت او د لاعلمۍ د وجې نه موږ را جنازه هم ځان ته یو مشکل کار څه دی دا ګرځولی. ډېر کسان موږ نه تپوسو کې زما پرې دغه کې دعا کې غلطي ده دا ته ماته دغه که دا درود کې غلطي ده دا ته ماته ټیک که د نیت کې مې غلطي ده ته ماته ټیک که نو هلکه د دې په ځای
دا دومره پوهه حاصله کړه چې د دې په ځای بل څه ویلی شي که نه شي ویلی که یو سړی پکې چپ ودرېد نه درود ویو نه ثنا وویله نه دعا وویله ټیک شوله چپ پکې ودرېد خو څلور وانه تکبیرونه د امام سره وویل هم د جنازه وشوه فرض ادا شو که نه قیام دی او څلور تکبیرونه دي اخري خبره دا وکړه چې د چا نه تکبیرونه تلي که نه یو تلې دوه تلې څنګه د امام سره نیت وتړو نو که دعا موقع وه دعاګانې پکې ووایه که موقع نه وه نو اول دغه دوه تکبیرونه وای چې کم تانه تلی یو تکبیر وای چې کم تانه تلی او به د امام سره دعاګانې شروع کو د نور تکبیرونه مر سره وای کو تانه درې تکبیرونه تلی اخیری تکبیر کې حاضر شوي نو دغه ټیم کې چونکې مختصر وي او مقنوي نو ته اول دا دعاګانې مو وای دا درې وانه تکبیرونه وای چې کم تانه تلی او سلورم تکبیر د امام سره وای او کنه تاره درې تکبیرونه ویل او دومره ټیم نو چې بس امام سلورم تکبیر یو تا دا پوره کول هغه سلام ګرځول نو ته به سلور وانه تکبیرونه پوره کا او دا غینه پس سلام سکا دا وګرځوا دا یو څو مختصرې خبرې وي د جنازې متعلق چونکې ډېر خلک پې پوه نه دي کوتاهي پکې کوي غلطي پکې کوي نو ستاسو د اسانتیا دپاره مل چې په دې یو څو خبرو کې خو لازمي د ملګرو سره شیر کوي چې خلکو ته پکې اساني پیدا شي او یو مسله زده کړي نو موږ او تاسو له الله اجر راکوي وصلی